حروف. نو عرب عام طور باندې د مشرکانو په قرآن مجید ته غوږ نه ایښودو، خو چې داسې الفاظ به پکې راغله ح میم کاف ها یا عین صاد، نو دوی بودرې دی وایي دا ډېر ناشنا الفاظ دي ورېږه. نو الله تعالی ورپسې بیا وروسته قرآن مجید نازل کړی و، نو دوی ته به موقع میلاو شوه چې قرآن مجید واوري. دا د دې فواید دي. خو ډېر علما لکه خصوصا پای کې صحابه کرام هم دي، نو هغوی د دې څه اشارې ذکر کوي. اوله دا ده چې دا الف لام میم یا نون یا قاف، لکه دا بعض علما وایي چې دا د دې سورتونو نومونه دي. نو عام طور باندې مونږ پښتو خو الف لام میم سپاره شروع کړه، نو د هغې وجه دا ده چې دا د دې سورتونو نومونه دي. بعض علما وایي، او بعضې وایي چې دا الف لام میم دا کاف ها یا عین صاد دا چې کم دي نو دا د الله تعالی نومونه دي. لکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به داسې وی چې یا کاف ها یا عین صاد د الله تعالی نه به درخواست کوو نو دا به وي. او ډېر علما وایي چې اصل کې دا د عربو کوډ ورډو لکه د ابجدو چې کوم حروفي، لکه مثلا مئی ته به هغوی نون لیکو مئی، دغه شانته کې قاف پې لیکو هغه د زمري دپاره. نو دا مختلف کوډ ورډ الفاظ دي چې په دې باندې عرب خلک پې پوهېدل. خو د هلته قرآن مجید کې چې نازل شوي دي نو په دې باندې الله او رسول پوهېږي. خو بیا هم ډېر صحابه کرام او علما د هغې داسې اشارې غونته ذکر کوي، لکه ګوره د الف نه دوی اخلي چې انا، او د لام نه مطلب الله، او د میم نه مطلب اعلمو، نو مطلب انا الله اعلمو، زه الله یم چې پوهېږم. دا یې داسې یو اشاره ده. یا د الف نه مطلب الله، او د لام نه مطلب لطفه د الله تعالی مهرباني، او د میم نه مطلب ملکه د الله تعالی بادشاهي. او بیا د دې هر یو د الله تعالی د دې هر یو نوم خپل خپل اثري، نو دا چې انسان استعمالوي په دې باندې دعاګانې غواړي نو الله تعالی انسان له هغه شانته کې اثر بیا ورکوي. دا ځان له بیا خبرې دي. یا بعضې علما لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا فرمایي چې د الف نه مطلب الله دی، نو الله تعالی فرمایي انا، د الف نه مطلب انا زه، او د لام نه مطلب الله. نو ګوره انا الله زه الله تعالی یم چې نازل کړی مې دی میم محمد علیه الصلاة والسلام ته، ذالک الکتاب دا کتاب. نو دا یې اشارې غونته کړي. نو ګوره مختصر خبر باندې ځان پوهېږي چې الف لام میم د دې په معنا باندې الله تعالی پوهېږي. خو چې کوم علما یې داسې اشارې ذکر کوي نو هغه وایي داسې دی چې الف لام میم د طرفه د الله، لام په واسطه د جبرائیل علیه الصلاة والسلام، میم نازل شوی دی محمد علیه الصلاة والسلام ته، ذالک الکتاب دا کتاب. نور الله تعالی ته علم دی چې بس د دې څه معنی ده، خو څه اشارې دي. نو الف لام میم ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب فیه، هیڅ شک نشته په دې خبره کې چې دا الله تعالی نازل کړی دی، په دې کې شک نشته. نو ذالک الکتاب وی دا کتاب، اصل کې دا قرآن مجید چې دی نو د دې 61 نومونه دي. لکه ګوره قرآن ته قرآن هم ویلی کېږي، کتاب ورته هم ویلی کېږي، کریم ورته هم ویلی کېږي، عظیم ورته هم ویلی کېږي، فرقان هم ورته ویلی کېږي، رحمت هم ورته ویلی کېږي، شفا هم ورته ویلی کېږي. 61 نومونه دي د قرآن مجید. نو یو پکې الله تعالی ذکر کو ذالک الکتاب وایي دا کتاب چې دی، ځکه چې اصل د دې نوم خو کتاب دی. کتاب څه ته ویلی کېږي؟ کتاب دې ته ویلی کېږي چې مختلف مسائل انسان راجمع کړي په یو غته کې، دې ته کتاب ویلی کېږي. نو دغه شانته کې الله تعالی د قرآن ته کتاب ځکه وي چې په دې کې الله تعالی مختلف مسائل ذکر کړي. نو الله تعالی فرمایي ذالک الکتاب وی دا کتاب چې دی لا ریب فیه، ګوره هیڅ شک نشته په دې کې. هدی للمتقین، او دا قرآن مجید هدایت دی د متقیانو دپاره. نو ګوره بل ځای کې الله تعالی فرمایي چې هدی للناس د ټولو خلکو دپاره هدایت دی. دلته الله تعالی فرمایي د متقیانو دپاره هدایت دی. نو علما وایي ګوره الله تعالی دا قرآن مجید را لېږلی دی د ټولو انسانانو د هدایت دپاره، خو فایده ترې څوک حاصلولی شي؟ متقیان. وی ګوره داسې مثال دی لکه باران کېږي، قرآن مجید کې الله تعالی په خپله هم فرمایلی دي. نو باران چې کله وشي نو یو ځمکه داسې چې هغه د اوبه پیاسې تېرې شي، څه فایده وله د باران ورنه کړي. یو ځمکه داسې چې د اوبه ځان ته راکاږي او مزیدار فصل پکې راوخیږي، نو ډېره فایده وله ورکړه. او بعضې ځمکې داسې دي چې په هغې باندې باران وشي نو الټه نقصان وله ورکړي، لکه ډیران په هغې چې باران وشي نو بوی نور هم سیوا کړي. نو دغه شانته کې دا قرآن الله تعالی را لېږلی دی د ټول انسانانو د هدایت دپاره، خو فایده ترې متقیان حاصلوي. هدی للمتقین، کامل هدایت دی پکې د متقیانو دپاره.
متقی چاته ویل کیږي؟ وی حضرت عیسی علیه السلام نه چاته پوس وکړو چې متقی چاته ویل کیږي؟ وی حضرت عیسی علیه السلام وته وی چې تحب الله حبا صادقا من القلب کا، چې متقی هغه انسان دی چې د الله تعالی سره به محبت ساتي، حقیقي محبت د زړه نه به د الله سره مینه ساتي، او بل چې د جسم به د الله تعالی په اطاعت کې استعمالیږي، د جسم د بدن به د الله په مرضی کې استعمالیږي، دا متقی دی. او بل وی چې د کم هم جنس خلق دي لکه انسانان دي نو په هغوی باندې به دی رحم کوي، او بل چې ځان له څه خوښوي نو بل مسلمان له حق شان خوښوي، دې ته متقی ویل کیږي. دا حضرت عیسی علیه السلام وی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله فرمایي چې تقوا دې ته ویل کیږي چې لیس التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل. تقوا دې ته نه ویل کیږي چې انسان لکه د ورځې عبادت کوي او د شپې تهجد کوي او د ورځې روزه نیسي، دې تقوا نه وایي. ولكن التقوى ترك ما حرم الله. تقوا دې ته ویل کیږي چې الله تعالی کوم شیزونه حرام کړي د هغې نه به ځان ساتي. واداء ما افترض الله، او الله تعالی چې کوم شیزونه فرض کړي دي هغه په خپل ټیم باندې ادا کړي. نو په من رزق بعد ذلك فهو خير الى خير، او کله دینه بغیر د نور څخه عمل کول نو دا ستاسو لپاره غوره دي، مطلب هغه بیا نوافل دي. او اصل کې تقوا دې ته ویل کیږي چې الله تعالی کوم شیزونه حرام کړي دي دا غینه بزان ساتي، الله چې کوم شیزونه پتا لازم کړي هغه په ټیم باندې کې، نو دې ته تقوا ویل کیږي. وی د حضرت موسی علیه السلام نه چاته پوس کړو، بلکې موسی علیه السلام د الله تعالی نه سوال کړو چې ربي اي عبادك اتقى، اے الله تعالی ستا په دې بندګانو کې تقوادار څوک دی؟ وی الله تعالی ورته فرمایلو چې قال الذي يذكرني ولا ينساني، هغه انسان چې په هر ټیم کې ورته زه یاد یم او زه ترې یېرېږم نه، دا متقي دی. مطلب په غصه کې به هم دی د الله تعالی د حکم نه اوړي نه. دغه شانته کې که غم دی، که ښادي ده، که خوشحالي ده، که دشمني ده، که محبت دی، هر شیز کې به دی الله تعالی به ترې یېر نه وي. دا دومره جامع خبره ده ځکه الله تعالی ورته پخپله کړي چې متقی هغه انسان دی چې په هر حال کې به ورته زه یاد یم، زه به ترې یېرېږم نه، دې ته متقي ویلی کېږي. نور علما کرامو د هغې ډېر زیات تعریفات کړي دي او خبرې دي پکې، خو بهرحال مونږ به دومره ووایو چې د تقوا د هغې مختلف مرتبې دي. او دا ځکه وایو چې سوال به راشي چې ګوره الله تعالی لکه مونږ مونځ کوو، مونږ روژه نیسو، مونږ مطلب صدقې کوو، نو هر انسان متقي دی، نو څنګه مونږ الله تعالی فرمایي چې دا قرآن هدایت ته د متقیانو دپاره؟ نو اصل کې د تقوا چې دی نو مختلف مرتبې دي، درجې دي. اوله درجه د تقوا دا ده ان یتقي الکفر والشرک، چې انسان به ځان د کفر او د شرک نه ځان ساتي، ځکه که عقیده د انسان خرابه ده نو بیا خو له د سره نور اعمال پیدا نه ورکوي. نو د تقوا اوله درجه دا ده چې انسان به ځان د کفر او د شرک نه ساتي. یو. دویمه درجه دا ده ان یتقي المعاصی، چې د ګناهونو نه به ځان ساتي، د حرامو نه به ځان ساتي او توبه به وباسي. نو دا دویمه درجه ده. او درېیمه دا ده چې په هغې کې ان یتقي الشبهات، چې د مشتبه شیزونو نه به ځان ساتي. مشتبه هغې ته ویلی کېږي چې لکه تا ته به بعضې خلک وایي چې دا جایز دی، بعضې به ته وایي چې دا ناجایز دی، خو ستا په دې زړه کې به د هغې داسې یو کرک کېږي چې یاره ټیک شو چې د مولوي صاحب ما ته وموي چې دا شی جایز دی، خو نه زما زړه پرې نه مطمئن کېږي، دې ته مشتبه ویلی کېږي. نو د تقوا بله درجه دا ده، دا الله تعالی ته ګوره انسان ورو نږدې کېږي چې د شبهاتو نه به هم ځان ساتي. ځکه حدیث شریف کې هم راغلی دي چې تقوا دا ده چې کوم شیزونه الله حرام کړي د هغې نه خو به خامخا ځان ساتي، خو هغه شیزونه چې په هغې کې څه ګناه نشته خو هغه داسې ده چې لږ داسې مونږ داسې وایي لږ شک پکې پیدا کېږي، نو د هغې نه به هم ځان ساتي، دې ته تقوا ویلی کېږي. لکه عمر رضی الله تعالی عنه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو ځل یو دعوت له تلي وی چا ول ډوډۍ کړې وه، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله ډوډۍ وخوړه د هغې نه بعد وی چې یاره حضرت عثمان ته وی چې یاره مونږ دا ډوډۍ نه وې خوړلی نو ښه به وه. وایي هغه ورته چې ولې؟ وایي یاره ما ته الله تعالی په دې زړه کې راواچوله چې دا ډوډۍ ده کړې وه که نه نو دا یې د فخر دپاره کړې وه، لکه په دې باندې فخر کوو چې یاره ما دوی له دعوت ورکړی دی، ګوره زما داسې ډېر مزیدار پروګرام مې کړی دی او دا مې کړي دي. وی د دې زما په دې زړه کې الله تعالی راواچوي چې دا ډوډۍ هم نه وې خوړی نو ښه به اوس دا مشتبه شی دی. او عمر رضی الله تعالی عنه هغه سړی و چې الله تعالی به ورته الهامات کول، په زړه کې به ورته الله تعالی یو خبره ور واچوله او بلکل بیا ټیک وه
او دا یو ځان بیا تاریخ دی. خو بهرحال د تقوا بله درجه ده چې انسان به ځان د متشابه شیزون نه ساتي، د چې په هغې کې لږ شبهه پیدا کېږي د هغې نه به هم ځان ساتي. څلورمه درجه دا ده ان یتقي الانسان المباحات، چې انسان به ځان د مباحاتو نه ساتي. لکه مطلب دا دی چې بعض شیزونه به داسې چې د هغې استعمالول جایز دي خو انسان د کار نه وباسي، نو دا د صوفیاو د هغه خلکو تقوا ده چې الله تعالی ته ډېر زیات ورنږدي. نو هغوی داسې شیزونه چې د انسان داسې د کار نه وباسي اگر که جایز خو هغه هم نه استعمالوي، نو دا د تقوا بله درجه ده. او پنځمه درجه دا ده چې الله تعالی ته به انسان ډېر ورنږدې کېږي. ان یتقي حضور غیر الله علی قلبه، چې د ده په زړه کې د الله نه بغیر د هېچا محبت نه وي، صرف د الله تعالی محبت پکې، نو دا د تقوا هغه کمال دی. نو دا تقوا 5 درجې دي. نو موږ به شروع کوو د دې لاندې نه. ځان به د کفر او د شرک نه ساتو. بل دا دی چې د ګناهونو نه به ځان ساتو، توبه به وباسو، د شبهاتو نه بیا ځان ساتو، بیا به د مباحاتو نه ځان ساتو، نو بیا به زړه زموږ مکمل فارغېږي الله تعالی ته. نو دا به انسان سفر کوي، الله تعالی ته به ورو ورو ورنږدې کېږي. الله تعالی دې موږ ته خپل نزدېکت نصیب کړي. اوس د دې تقوا د هغې فواید څه دي، د هغې فایده څه ده؟ امام رازي رحمه الله یو حدیث ذکر کړی دی، نبی علیه السلام فرمایي چې من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق الله. د چا چې دا خوښه چې یاره زه په دې ټولو خلکو کې عزتمن شمه، که دی غواړي چې مال الله تعالی عزت راکړي نو بس تقوا په ځان کې راوله. که ته د الله تعالی نه یریدې نو الله تعالی به دې په خلکو کې عزتمن کړي، الله تعالی به دله عزت درکړي. تقوا که دې ځان کې پیدا کړه. او بله پیدا ده الهدایه، الله تعالی به درته هدایت وکړي، ځکه هدى للمتقین، قرآن مجید هدایت ته د متقیانو دپاره. نو که ته غواړې چې الله تعالی ما ته هدایت وکړي نو په ځان کې به تقوا پیدا کړي. یو پیدا دا ده. بله المحبتو، الله تعالی به در سره محبت کوي، ځکه ان الله يحب المتقین، الله تعالی متقیان خلق خوښوي. نو چې چا په ځان کې تقوا راویسته، د تقوا تعریف خو مې ته وکړو که نه. تقوا دې ته ویلی کېږي چې په هر حال کې درته الله تعالی یاد وي، الله تعالی به یېرې نه، د شبهاتو نه به ځان ساتي، د حرامو نه به ځان ساتي، د تقوا ویلی کېږي. او د دې وجې نه حضرت عمر رضی الله تعالی یو ځل حضرت کعب ته ووی تقوا ما ته لږ تعریف وکړه چې تقوا څه ته وایي. مړه هغه ورته وایي داسې شی دی چې چېرته کې په داسې لاره باندې تللی چې یو طرف ته هم ازغي یو بل طرف ته هم ازغي. یو عمر صاحب ورته وایي چې او وایي چې هغې باندې خلک ځي نو څنګه چل کوي؟ وایي په هغې باندې انسان ځان داسې راټول کړي، لنګ برابر کړي، څادر برابر کړي، چېرته غني ته وننښلي. وایي دقې ته تقوا ویلی کېږي چې په دنیا کې به داسې زندګي تېرې چې د حرامو نه، د متشابهاتو نه، د دې نه به ځان ساتي، دقې ته تقوا ویلی کېږي. نو ګوره چې انسان تقوا په ځان کې پیدا کړي نو الله تعالی به ورسره محبت کوي. ان الله يحب المتقین. دریم النصرة، الله تعالی به در سره خپل مدد شامل حال کړي، ځکه الله تعالی فرمایي ان الله مع الذین اتقوا، هغه خلکو سره الله تعالی وایي زما مدد دی چې کومو خلکو کې تقوا ده. نو که د الله تعالی مدد غواړي نو تقوا په ځان کې راولي. څلورمه حصول الولایه، الله تعالی به د خپل دوست په دنه جوړ کړي، اولیاء به دنه جوړ کړي، ولی به دنه جوړ کړي، ځکه ان اولیاؤه الا المتقون، ان اولیاؤه الا المتقون. د الله تعالی دوستان نه دي مګر متقیان. چې کوم انسان کې څومره تقوا ده الله تعالی ته هغومره نږدې دی. نو که ته غواړې چې زه د الله تعالی ولی جوړ شم نو په ځان کې به تقوا راولي. او بل المغفرتو، الله تعالی به ته مغفرت وکړي. بل شپږم المخرج من الغم وسعة الرزق، او چې کم انسان په ځان کې تقوا پیدا کړي الله به د غمونو نه وساتي. نو ګوره متقیانو خلکو باندې هم غمونه راځي، خو مطلب دا دی چې د ده زړه به مطمئني، دی به داسې نه کوي چې د خودکشۍ کوشش به نه کوي. بیا ولی غمونه راځي، حالات دی، ژوند دی، په انبیا کرامو باندې غمونه راغلي نه دي، خو دی به زړه به مطمئني چې د الله د طرفه ده، بس کېږي به الله تعالی به انتظام کوي. او بل قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي ومن یتق الله، څوک چې د الله نه ویریدو یجعل له مخرجا، الله تعالی به ولا د وتو لاره برابر کړي، ويرزقه من حيث لا يحتسب، او داسې ځای نه به رزق ورکړي چې د په وهم و ګمان کې به هم نه وي. دا د تقوا پیدا ده. اتم اووم نمبر تیسیر الامور، الله به ته کارونه اسان کړي، الله تعالی به ستا زړه برابر کړي، کار به ته اساني. او بله دا ده چې قبول الاعمال، الله تعالی به د اعمال قبلی، که به ځان کې تقوا راویسته الله به د اعمال قبلی، ځکه انما يتقبل الله من المتقین، الله تعالی قبلی د متقیانو نه. او بله پیدا ده البشرا، زیره
ځکه الله تعالی فرمای الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هغه خلک چې زما دوستان دي نه به په دوی باندې یری او نه به دوی غمجن شي. لهم البشرا د دوی دپاره زیری دی. نو په دنیا کې هم د متقي انسان دپاره زیری دی او په آخرت کې هم دی. نو د تقوا بله پیدا دا ده چې الله تعالی به دله زیری درکړي. او بله پیدا ده النجات من النار چې الله تعالی به دې د اور نه وساتي. ځکه الله تعالی فرمایي چې هغه خلک چې تقوا اختیاروي زه به د جهنم نه ساتم. نو دا ډېر شی دی، خو یو څو مې تاسو ته دې وجې نه ذکر کړی چې انسان ته پته ولګي چې د تقوا پیدا څه ده. نو تقوا لویه پیدا دا ده چې الله تعالی به دې ځان ته نږدې کړي. که تا د حرامو نه ځان ساتو، که تا د عباداتو خیال ساتو، که تا نظر صحیح استعمالو، که تا معاملات صحیح کوله، نو الله تعالی به دې ځان ته نږدې کړي. او چې الله ته نږدې شوې بس بیا به ته په کمال باندې بیا به دې زندګي مزیداره وي. دا د تقوا فواید دي. اوس دا ده چې انسان کې یو تقوا څنګه پیدا کیږي. لکه کم اسباب انسان اختیار کړي چې ما کې تقوا راشي. لکه تاسو کې هر یو انسان دا غواړي، زه په خپله دا غواړم چې په مونږ کې تقوا راشي، ځکه چې د الله دوستي مونږ ته میلاویږي نو ولې نه غواړو. اوس داسې څه اسباب دي چې په هغې باندې به الله تعالی ته انسان نږدې کېږي او تقوا به پکې راځي. نو یو په هغې کې خوف العقاب الاخروي. هغه انسان کې به تقوا راځي چې دی د الله تعالی د عذاب د آخرت نه یریږي، چې دی دا سوچ کوي چې د الله تعالی چې کوم دی عذابونه دي، جهنم دی، مونږ به د الله تعالی مخې ته ودرېږو. نو دې انسان کې به تقوا راځي. بل چې خوف العذاب الدنیوي، د دنیوي عذاب نه به یریږي چې یاره الله تعالی مې هسې نه په دنیا کې له عذاب راکړي لکه قارون لی ورکړی دی. بل په انسان کې چې تقوا راځي نو دی به د الله تعالی د ثواب امید ساتي چې الله تعالی ګورې چې ما دا عمل وکړو نو ته ماله بدله راکې، په دنیا کې به هم راکې، په آخرت کې به هم راکې. نو چې د کم انسان دا سبب پیدا شو چې دی په خپل عمل باندې د الله تعالی نه ثواب غواړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم، نو دې انسان کې به تقوا راځي. پنځم سبب دا دی خوف الحساب، چې د الله تعالی د حساب نه یریږي چې یاره الله تعالی زما د دې اعمالو به ته زما سره حساب کې، چې کم نعمتونه دې راکړي د دې به هم را سره حساب کې، د عمر به هم حساب کې، د مال به هم کې، د زندګۍ به هم کې، زما د ژبې د سترګو د غوږونو د هر څه به ته حساب کې. نو که دا سوچ مونږ وکړو ورونو، زه بار بار تاسو ته دا وایم چې اصل کې د دې قرآن د دې حدیث د دې بیانونو مقصد دا دی چې مونږ په دې عمل وکړو. نو په دې عمل شروع کوي الله تعالی به زندگی بدلېږي. او هغه دا دی چې لږ غونته کې کښېنئ، فکر کوئ چې الله تعالی دا زما زندگی تېرېږي، دا به یو ځل ستا زه مخې ته ودرېږم، زما سره به حساب کېږي، دا به څه کېږي. نو چې دا سوچ انسان کوي پتا کې به تقوا راځي. او چې تقوا د بکې راله الله تعالی ته به نږدې شي، او چې الله ته نږدې شي خوند به بیا ویني. نو خوف الحساب. او بل سبب دا دی الحیاء من نظر الله. ډېره قیمتي خبره ده چې د الله تعالی د نظر نه حیا کول. ځکه حدیث شریف کې راغلی دي چې افضل الایمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت. چې ته دا سوچ وکړې چې الله تعالی ما ته په هر ټیم کې ګوري، نو پتا کې به تقوا راځي. ځکه ما تاسو ته ویلو چې انسان دی مثلا دی د شپې لکه هیڅوک هم د سره کمره کې نشته او دی خپل موبایل ګوري، پلستن پې د پاسه پرته ده. خو دغه ټایم کې دی سوچ وکړي چې یاره زه مثلا که د موبایل الله مکه غلط استعمالوم نو الله تعالی خو ما ته ګوري. نو چې دا سوچ تا وکړو نو تا کې به تقوا راځي. د نن نه انسان دا سوچ وکړي چې دی سملي دغه ټایم کې سوچ وکړي چې یاره الله تعالی ما ته ګوري، نو زه دا موبایل باندې به بیان وورم، دا درس به پې وورم، که خوب نه درځي جو بس تلاوت پې ولګوه، نعت پې ولګوه. نو چې تا کې دا بس دیمه چې په دې یو مونږ عمل وکړو نو مونږ به ډېر زیات متقیان شو. چې ستا دا سوچ یې مړه چې زه دا ګناه کوم نو الله راته ګوري نه سه، ولې الله تعالی خو غافله نه دی که نه. یاره چې زه دا عمل کوم نو الله تعالی راته ګوري. ته وګوره چې د انسان کې څومره تقوا پیدا کېږي. نو دا اسباب دي. او بل الشکر علی نعمته بطاعته. دا ډېره قیمتي خبره ده چې انسان کله یو نیکي وکړي نو په دې باندې شکر ادا کړي چې الله تعالی دا تا مله توفیق راکړو، نفل دې وکړه، اذکار دې وکړه، تلاوت دې وکړه، نو وروسته پسې شکر ادا کړه چې الله تعالی دا خو ستا توفیق. نو چې دا شکر انسان ادا کوي په ده کې به تقوا پیدا کېږي. او نه هم تعظیم جلال الله تعالی، چې د الله تعالی د عظمت د هغې ستا سره یری چې الله تعالی خو ډېر زیات لوی ذات دی. الله تعالی خو چې دی نو دا ټول کائنات پیدا کړي دي، زه ورته څه ښکارم که ماله عذاب راکوي. نو چې د الله تعالی عظمت دې په زړه کې راغی نو تا کې به تقوا پیدا کېږي. او بل صدق المحبه.
چې د الله تعالی سره پر رښتینی باندې محبت وکي. او د الله تعالی سره د رښتینی محبت دا دی چې تعصي الاله وانت تظهر حبه وذلك الامر في القياس بديع. چې ته وایې چې یاره زما د الله سره مینه ده او ته ګناهونه کې، وایي دا خبره بالکل د عقل نه ام لري ده. که د الله سره د مینې نو ګوره بیا به ګناه نه کې. نو ګوره د تقوا د حاصلېدو بله ذریعه دا ده چې د الله سره محبت وکړي. او د الله سره محبت ستا کلی چې ته د الله تعالی احکامات منې نو د الله سره به دې محبت وي. نو لهذا دا تقوا اسباب چې انسان دا اختیار کړي نو الله تعالی ته به ورنږدې شي. نو بهرحال د تقوا تعریف هم وکړو، د تقوا د هغې فایدې هم ذکر کړي او هغه اسباب چې په هغې باندې انسان کې تقوا راتلی شي هغه مختصرا ذکر کړه. الله تعالی دې موږ ته خپل معرفت او خپل مینه نصیب کړي او الله تعالی دې په موږ ټولو کې تقوا هغه راولي. نو دې آیات کې الله تعالی دغه تقوا بحث وفرمایي، نو موږ پکې لږ غونډه کې لږ وضاحت وکړو. الف لام میم، الله عالم دی په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب، دا کتاب چې دی لا ریب فیه، هیڅ شک نشته پدې کې، هدى للمتقین، هدایت دی د متقیانو دپاره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. یو زنانه د هغه بیماره د دعا ورته وکړئ، کریم ذات صحت کامله عاجله ورته ورنصیب کړي، الله خپل رحم او فضل پرې وکړي. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفيه انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا بأس طهور ان شاء الله برحمتك يا ارحم الراحمين.